د غمونو نه د پریشانو نه د خلاصي دپاره یو بهترینه دعا ده. ای دوسته که ته وایې چې زه هر وخت په ټینشن کې یم، ټینشن مې نه کمیږي، غم مې زیاتیږي، پریشان یم، پریشاني مه کوه. الله جل شانه تا دپاره داسې دعا چې کوم دی مقرر کړې ده په قرآن کریم کې چې د هغې د لوستلو سره الله جل شانه د انسان ټینشن، د انسان غم، د انسان چې کوم دی درد دا لرې کوي. ځکه یو صحابي دی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، هغه وایي زه تاسو ته خبر در کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په وړاندې اول د دعا ذکر وکړو، خو ناڅاپه یو بانډچي راغی او نبی علیه السلام مبارک یې په خپلو خبرو کې مشغول کړ او ډیر وخته پورې خبرې کولې. نو نبی علیه السلام مبارک د هغه ځای نه پاڅېد او کور طرف ته روان شو. نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وایي چې زه نبی علیه السلام مبارک پسې وروسته روان شوم. نو چې نبی علیه السلام کور ته ورسېدو نو قریبه وه چې کور ته دننه کېدو، نو ما سره یره پیدا شو چې نبی علیه السلام کور ته دننه شي او زه وروسته پاتې شم. نو ما په خپله باندې د خپو د کشار او د تګ چې کوم دی تیز کړو چې په هغې سره نبی علیه السلام زما د خپو هغه کشار واورېدو. نو شا طرف ته وکتل، نو ما ته وویل چې ابو اسحاقه، نو ما وویل جی حضور. ویې چې څه خبره ده؟ ما ورته چې د الله رسوله تاسو خبره شروع کړه د دعا م ذکر کوله، خو ناڅاپه یو بانډسي راغی او تاسو یې چې کوم دی په خپلو خبرو کې مشغوله کړئ او هغه دعا پاتې شوه. نو ما ته نبی علیه السلام وفرمیل چې او دا دعا د حضرت ذوالنورین علیه السلام ده، یعنی د مئی په ګېډه کې چې هغه ته ورکړل شوې وه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وی چې وره ای مسلمانه، په کومه معامله کې چې د خپل رب نه دا دعا غواړي الله جل شانه ضرور دا دعا قبلی. او بل ځای کې ابن ابي خاتم کې دي چې څوک هم د حضرت یونس علیه السلام د دعا سره دعا وکړي الله جل شانه هغه دعا قبلی. او ابو سعید رحمت الله علیه فرمایي په دې صورت کې د دې آیات نه پس ارشاد دی چې دغه شان مونږ مؤمنانو ته نجات ورکوو. نو عزتمندو دعا ویلو باندې یو سکند نه لګي، مطلب دا چې په خولې باندې وی یو سکند نه لګي، خو چې د زړه په توجه سره وي، د دماغ په حاضرۍ سره وي، د نبی الله جل شانه په دربار کې د هغه نه د عاجزۍ سره وي، نو الله جل شانه به ضرور د ستا دعا قبلی. او په دې دعا سره چې څه غواړي الله جل شانه به هغه څیز تاله په دې دعا باندې درکوي. نو مونږ او تاسو چې کوم دی کوشش وکړو او دغه دعا شروع کړو، کم از کم د ورځې چې کوم دی 100 ځله وایو، ځکه ډیره لنډه ده او وړه دعا ده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، او آسان هم ډیره ده، زده کیږي هم زر او ویل کیږي هم زر. نو کم از کم مونږ او تاسو چې کوم دی دغه دعا د ورځې 100 کرته وایو او ځان له د هغې نه وروسته دعا غواړو. الله جل شانه به زمونږ ضروریات او خصوصا د غم نه، د پریشانۍ نه او د ډپریشن نه به الله جل شانه مونږ او تاسو ساتي.